السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. هاي دینه مخکې چې کم کلاسو هغې کې مونږ 2 هجرې ته تیندار رسېدلو، یعنې کم 2 هجرې واقعیت چې نو هغه هم بیان شوي سره سره. په دویمه هجرې کې د ټول نه غټ کم واقعیت چې پیښ شوي ده نو هغه د غزوه بدر ده. دا خبره مخکې شوې وه چې د غزوه بدر د اسلام او د کفر د ټول نه اولنی جنګ نه دی، بلکې د دې نه مخکې څلور غزوې او څلور سرایا دا شیو مخکې هغه مخکې سبق کې دا ویل شو. او غزوه بدر د هغه اولنی جنگ دی چې کم کې د اسلام او د کفر ممیز کې دا یو غټ جنگ و، بل دا هغه اولنی جنگ دی چې په دې کې مسلمانانو ته مال غنیمت حاصل شو. او دی غزوه بدر ته کوي کنه یو دغه دا چې بدر د یو سړی نومو او هغه دغه دی کې یو کوی او باسلو او کوی ته بدر وي. دغه نه بعد دغه ټول علاقه چون هغه په بدر باندې مشهور شوله. د مدینه منورې نه 70 کیلومتر کې دا زیګره بدر ورته ویل کیږي. د دې غزوه دې ته خو یو په قرآن مجید کې یوم الفرقان هم ویل کیږي کنه. یوم الفرقان ورته ځکه ویل کیږي، فرقان ویل کیږي فرق راوستونکي، لکه قرآن مجید ته فرقان هم وي ځکه چې قرآن مجید د حق او د باطل په منځ کې د کفر د اسلام په منځ کې فرق راوستونکي. دا شان دی ورځ ته د غزوه بدر ته یوم الفرقان څخه ویل کیږي چې په دې ورځ باندې الله پاک د کفر او د اسلام په منځ کې فرق کړو، د حق او د باطل په منځ کې فرق کړو. مطلب دا چې الله پاک مسلمانانو اوچت کړو او کافر ترې دای ختم کړو. تیر سبق کې دا خبره شو چې غزوه ذات العشيره دا یو جنگ شو، غزوه ذات العشيره. او تاسو دا ویل شو چې دا د عربو یو قبيله و، د مکی مکرمه د خلکو قبيله و، او دا قافله تنن د تل شام ته تجارتي سفر د پاره د دې لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسان چې نن دا خپل چې تاسو لاړ شي او د قافله چې دا دای کې چې د دې مال غنیمت مسلمانانو ته ملو شو دغه ته دا بس پاکي او کله چې مسلمانان ورسېدل نو دا کافرانو دغه زګینه تریو او هغه ته میلاو نشول. دو تریو شام ته نو چې کله دو په واپسې کې راتلل، د شام نه په واپسې کې راتلل نو هغه قافله د ابو سفیان په مشرۍ کې و، د ابو سفیان په مشرۍ کې و. او دا قافله د کم ځای نه راتلله؟ د شام نه. تجارتي قافله و، تجارتي قافله و. په دې کې 40 کسان د سره موجودو، 40 کسان د سره موجودو، 1000 اوخانو په دې قافله کې. او پدې کې مالیت لري کنه د 50,000 دینارو، د 50,000 دینارو، د 50,000 دینارو نه دا 260 یعنی 260 خو په شپېتو کې نیمه مطلب 260 دونه کیلو چې دا سونا وا مدار 50,000 دینار نه جنن دا قیمت جوړیږي دا هغه زمانه 260 کیلو تقریبا بری کې سونا او دغه تجارتي قافله چې کوم وکنه د ابو سفیان په مشرۍ کې د شام نه را روانه و، د ابو سفیان په مشرۍ کې د شام نه را روانه و. سلويخ د دې محافظینو مطلب دا سلويخ کسان چې دا د ټولو خلکو مال او دا دغه دي کنه دا 1000 خان په دې باندې کمالو نو په دې کې د مکه مکرمه د هر ورکوټ یو د لوی پیسې وي. مطلب دا چې څومره خلکو کنه په هغه زمانه کې خو به کدا دغه نه و چې هر څه به ملایوي دوه خو چې کله به تجارت قافله بدلله نو ار کس چا به ضرورت جوړته وی چې لکه ترازینو مال بو سردار وړي بلی ترازی مال بازار وړ دا بر وړي نو د سې دوه مال جمع کړو او 260 کیلو سونه داغي مالیت دومره مالو. او دا قافله د شام نه را روانه و، د چا په مشرۍ کې؟ د ابو سفیان په مشرۍ کې. او د دې کې سلويخ کسان د دې قافلې د حفاظت لپاره چندار راغلي. ها دا ابو سفیان چې دی کنه د خو به ورسو مسلمان شو په فتح مکه په مقابله په دغه وخت کې مسلمان نو نو ډیر زیات اوخيارو، ډیر زیات اوخيارو. او پر رمضان مبارک کې دا تجارتي قافله چنده واپس راتله نو دا خبره محسوس کړله د ابو سفیان چیرې دا زمونږ چون کې لاره په مدینه منوره باندې دا او د مدینه منورې خلک با د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره کې دي شراوتري او هغه زمونږ د قافله لوټ کی نو دا سره دا خطر چنده وته وا دا خطر وته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس ګوره یو خبره دا شو کنه، یو خبره دا شو د ابو سفیان د دریس د دورو د پاره د اذانې لپاره دا درې خبره بیان ساتو مونږه چې مونږ به درې واقعات مسلسل چلو.
یو د ابو سفیان قافله کم چې د شام نه را روانه ده دا دویم د مسلمانانو حالت او دریم ترنده د ابو جهل د کافرانو او کفار مکه حالت نو دا زه به په دې ځای پوری پریدو چیرې دا اوس اخوا د مسلمانانو خبر شروع کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کله پته ولګیدله چې کم د تیدو قافله چې په دې ورځو کې دونه بتلی او بیا چې نو دا بوس را روانو شي وي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام سره مشوره وکړه چې موږ دې زو د قافلې د لټ کولو لپاره جنگ موږ پکې صدقه نه د قافلې د لټ کول لپاره ځکه چې دوی دا ویلو د ابو سفیان د لیو د څومره کافرانو چې دې قافلې نه موږ ته څومره مالیت میلاو شو اب موږ د مسلمانانو خلاف د اسلام خلاف د حضور صلی الله علیه وسلم خلاف بلګو او دا مسلمانان به ختمو په دې باندې نبی عمر علیه الصلاۃ والسلام ودی کړه دوی د عمل منګه مسلمانان چې انده په خپل تحویل کې واخلي نو لکه دا به د مسلمانانو ته به ډېر غټه فتح به ملو شي نبی عمر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته چې تاسو راځي د دې قافلې د رکاوهل لپاره موږ دا قافلې د رکاوهل لپاره د سې د جنگ صدقه پکې نو چې بنګس جنگ بکیږي او تاسو ټول راځي د جنگ لپاره نو دیو جن کم صحابه کرام چې په دغه موقع باندې موجودو جو هغه تیار شول او کم چې په دغه موقع باندې نو موجودو یعنی چې زما کار دی دغه جو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته چې تاسو مزه په دې قافله کې د مسلمانانو 300 سلپاس کسانو سلپاس مطلب 313 314 318 او 319 دا په دې کې 82 پکې چې ټوټل 313 د چرنده صحابه کرامو 82 چې کنه دا په دې کې مهاجرو 82 یو روایت کې راځي او یو روایت کې راځي چې دا 83 او بل روایت کې راځي 84 86 دا مهاجرو ادین علاوه 231 سره کنه دا په دې کې انصارو 231 پکې انصارو بیا په انصارو کې دوه غټه قبيله یو پکې اوس او یو پکې خزرج نو دا اوس کسان چې لندا پکې 61 د اوس پکې 61 او دا خزرج لندا پدې کې دای کسانو 170 کسانو پدې کې 170 کسانو دا هغه کسانو چې کم په دغه موقع باندې جنگ د پاره دغه تلو لپاره تیار شو دا مطلب نه چې په دغه وخت کې د ټولو صحابه کرامو د ځمکې په مخ باندې تعداد چنده 313 نه ډیر شه صحابه کرام په دغه موقع باندې نورو وو خو په مکه مکرمه کې سبا مدینه منوره کې خو دا 313 هغه چې د قافلې د رکاوه لپاره چنده لاړل د دې 313 کسانو سره دوه اسونو د دوسرا یو حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ مقداد ابن اسود د دای کی چلینا غزوه بدر کې دا ډیر دغه دی بہادری دا چلا ورسوبه چلندا براشي ها یو او چلینا دا سرمنه مقداد رضی الله سره یو دغه ایو زبیر ابن عوام رضی الله عنه سره دو اخانو دا دو سنو د اسونو ها یو د مقداد رضی الله عنه او یو چلینا دا د زبیر ابن عوام رضی الله دغه دوا دغه اسونو د دوسرا 70 چې کنه دا د دوسرا چې نه دا اسونو دا اوخانو 70 اوخانو او 70 اوخانو نو په یو اوخ باندې دو درې کسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا مقرر کړل چې تاسو پرې کې دو کسان یا درې کسان دا په نمبر چې دا بوزو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سم کول شو چې راځه مشریما یو استعمال راکې او یو په یو باندې تاسو دی اده سم پیغمبر صلی الله علیه وسلم کول شو چې 70 روخان دي جدایو به مال راکې دا یو بزو د کما ځکه زما شرم ساسو او د نور د سپری باندې ود درې سلور سونه دا کیږي جو راځي پیغمبر اسلام د سونه کړلا بلکې پیغمبر علیه السلام باوجود دې نه چې د ټولو مشر او د جنگ صفا سالارو او بیا هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې نه هغه دغه کو د دوی سره مساوات کول او ځان عام خلکو په شان حساب کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دوه کسان چې اندار راغل یو چې نه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره حضرت علی رضی الله عنه دا راغی او یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ابو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره راغی یو دغه بګیدار چې د عبد الله ابن مسعود نو یو قول بګیدار چې ابو لبابه رضی الله پیغمبر اسلام سره بل قول بګیدار چې مرثد رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مرثد ابن ابي مرثد او یو قول دا چې د ابو لبابه رضی الله د پیغمبر اسلام سره
پوه شئ د درې د پیغمبر اسلام سره درې کسانو یو حضرت علی رضی الله عنه یو حضرت ابو لبابه رضی الله عنه او یو تیرانه دا حضرت علی رضی الله عنه یا مرصد رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا عبد الله بن مسعود په کې دا روایت چې دا نقل کړه دی چې پیغمبر اسلام سره درې کسانو یو حضرت علی یو ابو لبابه رضی الله او باج کې داغونو هغه مرصد لیکل عبد الله بن مسعود دا روایت نقل کړه اندر پکې دغه نشته نو دوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله براغه پیغمبر اسلام نمبر نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام به کوزیدو دوب پیغمبر علیه الصلاه والسلام تعارض وکړي چې تاسو مو کوزیږئ ځکه چې موږ بس تاسو په ځای باندې چې دا سفر وکړو او تاسو بدام ان لاټ شي پسورلې من لاټ شي نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته دوه خبرې دي یو دا کنه چې تاسو زمانه طاقتور نه بلکې څنګه چې تاسو طاقتور یې تاسو څنګه استعمال دغه شان زما هم ده نو تاسو په طاقت کې تاسو څه کم نه ما او دویم دا چې لکه د ثواب زستاسو نه چې نه دا هم دغه نه بے پروا نه مغافل نه ما بلکې څنګه چې تاسو ثواب پکار دی اجر پکار دی دغه شان دې زموږ اجر پکار دی لہذا په ترتیب باندې چې دا وضو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوزیدو نمبر راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوشاله باندې چې دا را کوشو دا قافله چې دا روانه شوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بیر ابي عنبه دا یو کوهره هغه ته چې کله ورسېدل نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې رخصکر چې نه دا اندازو غستله چې بدی کې سونه کسان دي نو سې پیغمبر او یو خدا وک لګنه چې بدی کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دغه جدا کړل دا کم چې ماشومانو مطلب بالغ نابالغ کسانو ناغو پیغمبر علیه الصلاه والسلام جدا کړل او پیغمبر علیه الصلاه والسلام دغه ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ کوم چې مکه دغه ابو لبابه بن عبد المنذر دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام ولي کو چې تب مدینه منوره کې زما دغه حاکم شه پیغمبر علیه الصلاه والسلام نگران شو ابو لبابه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نگران شو مطلب دا چې پیغمبر علیه الصلاه او درین مکه عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه دا مونږ کړه چې کله پیغمبر علیه الصلاه والسلام تلو او بیا پیغمبر اسلام ابو لبابه ولي او د خپل د حاکم مقرر کو د مدینه منوره په دې لخر کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د لخر درې شي جوړ کړل یو ته میمنه ویل کېږي یو ته میسره ویل کېږي او یو ته د مخمصه مطلب مینز یعنی یو خې طرف ته یو ګس طرف ته او یو سنټر او په جنگ کې چې دی کنه په دې کې یو مقدمه مخ کې لګل چې مطلب لګ کسان یو غټ لخر رواني دا غي نه مخ کې لس کسان یا دولت کسان سونه چې ضرورتي دا غي نه مخ کې کسان ولګي نه غي ته مقدمه الجيش وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم خې طرف ته ګس طرف ته دی لپاره درې کسان مقرر کړل غولې جنډي ورکړلې یو جنډا پیغمبر علیه الصلاه والسلام حضرت علی رضی الله عنه ورکړه دویمه جنډا پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې دا ورکړه مصعب بن عمر رضی الله عنه او دریمه چې پیغمبر اسلام یو بل صحابي ورکړه چې پاغه پنوم کې اختلاف ته نو یو قول پای کې دا چې دا ورکړو پیغمبر علیه الصلاه والسلام مقداد ابن اسود رضی الله عنه مقداد ابن اسود رضی الله عنه یو قول پکې دا یو بګیدار چې زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنہ پیغمبر اسلام دا ورکړو ها دا دې کنه دا قافله روانه چله پیغمبر اسلام دا قافله پدری دغه باندې کړل اوس دی ابو سفیان چې دا په دې ځای باندې موږ پرې خو دا ابو سفیان چې کنه د ډېر زیات خيار وندوي چې موږ په مدینه منوره باندې دیګو نو کې دې شي دې زموږ سره چې نه دا مزاحمت وکي نذیر لپاره دغه یو کس هو داغه نوم زمزم غفاری نوم دغه دی زمزم غفاری لا دی ابو سفیان روپے ورغړلې چې تا لاړ شه او ال دغه خلک خبر کا ابو جهل للی او دا خلک د مکه چې کم مشرکان دي چې تاسو کم قافله چې د تجارت را روانه ده نه دا ګوره غیر محفوظ ده تاسو د دغه قافلې د حفاظت لپاره چندار اوځي په هغه زمانه کې لکه دې زمانه کې چې خطرې کنه جو هغه سایرن غږیږي د امبولانس د اواز نه په هغه زمانه کې بده چلو چې کم کس بل کدا خبر ورکونه هغه خپل اوخ چنن دا زخمی کو خپل سورلې چې کومه اب زخمی کړل یا پوزه یا دا قوم دا بوله زخمی کړل بل چې سوالې به زخمی او ډېر زیات تیز بدلله او بل د خپل کورته چې کنه دا به لکه پاستر واغوستله یو خلکو ته پته لګیدل چې چرته د خطرې خبره اتره ده نو د په دغه چول کلو روپے ورکړل ابو سفیان نو د په دغه حالت کې په منډه باندې لاړو مکه مکرمه ته ورسېدو او ال د کې دا اعلان وکړو چې هغه تاسو قافله چې کوم را روانه ده نو هغه غیر محفوظ ده تاسو چې دا لاړ شي داګي د حفاظت لپاره
ابو جهل په مشرۍ کې کسان چې نن دا تیار شول او دا اعلانات وکړل چې را پدې کې هیڅ یو کس په دې سینې چې هغه پاتې شي دینه صرف پدې کې یو ابو لهب چې دا پاتې شو او یو امیہ ابن خلف په اوله کې لګ ډیله شو بیا چې نن دې هم تیار شو ها دی ابو جهل چې ځان سره کسان چې نه دا تیار کړل 1300 کسان ابو جهل ځان سره څونه کسان تیار کړل 1300 ته به شرم خو 1000 ودی کافرونو تعداد 1000 دغه وکنه ان شاء الله ورست به تاسو بیا زرا بشیدا چې ادرس وتی بیا چرته لاړه او دوی د ځان سره جننه دا دسي کسان چې هغه پډول کو باندې دسي کسان چې هغه غاني بجانی ویلي هغه زنانه د ځان سره روان کړل او یو ډیر په تکبر باندې لکه الله پاک قرآن مجید کې دا حالت بیانې ولا تکونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس دا که څنګه په شان دي موزي کم چې په تکبر په حالت کې د خلکو د خودن د پاره د ریا لپاره د شهرت لپاره د دې لپاره راوتلو نو په دې حالت کې دوی د مکه مکرمه نه جندار وتل ما دوی صرف ابو لهب پاتې شو یو امیہ ابن خلف ابو لهب ته پاتې کېدو دغه داو کنه چې ابو لهب ساغوي چیر زنه زما او په دې کې د بخپل ځای باندې کس ولېګو درې ابو جهل یو ورو عاص ابن هشام دا غنو عاص ابن هشام دا پدې دا باندې روپۍ وې درې ابو لهب سلور زره دینار په دمانه قرض پدې عاص ابن هشام باندې نو دی عاص ابن هشام ته وی چې ته زما دینار نشي راکولای نو ته دې وکړه چې زما په ځای باندې جنگ لاړ نو د عاص ابن هشام د خپل ځای باندې چنده ولې کو خپل قرض مرته چنده ورته معاف کړم سلور در درهم په دمانه قرضون دینانو درهم ها او دا شانتي امیہ ابن خلف هغه کافر د مکه واقعات کې راغلي دي چې حضرت بلال رضی الله عنه چې دته داغه د آقا او حضرت بلال ته بده تکلیفات چې دا برسول نو دا امیہ ابن خلف چې نه هم پاتې شو دی ولې پاتې شو دی په لاول کې پاتې شو بیا چې دا تلو دغه پاتې کېدو وجه دا وا چې د معاذ د سعد ابن معاذ رضی الله عنه سعد ابن معاذ دا هغه صحابي دی رضی الله تعالی عنہ لکه څنګه چې په صحابه کرامو کې په مهاجرینو کې صدیق اکبر رضی الله عنه دی دغه شانته سعد ابن معاذ نه دا په انصارو کې دی د دې وجنه سعد ابن معاذ ته صدیق الانصار ویل کېږي چې دا انصار صدیق ته یو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ملګری ابو بکر صدیق یو دا سعد ابن معاذ نو سعد ابن معاذ د جاهلیت په زمانه کې مکه مکرمه ته راغله او د عمره لپاره نو دی دغه ورته وی د سعد ابن معاذ د امیہ ابن خلف ملګری و یند هغه زمانه د دوه ملګرتیا و نو دی سعد ابن معاذ وی دی امیہ ته چې زه د مکه مکرمه ته زما حرم ته او طواف کوم نو ته د څه ټایم کې معبوز ال دغه چې ال دغه دوه څنګه نه ته ما ته څوک نقصان راونه رسي تکلیف راونه رسي دغه چې دوه بدنام و چې مسلمانانو ته پناهي دوه ور کړی دا او سعد ابن معاذ په کې ټول نه سرکرده کسو نو د ماسپخین ټایم کې د حرم چې نور خلکو نه خالیو نو دا سعد ابن معاذ نه بوتلو ال دغه دغه طواف د پاره نو ته طواف کو ابو جهل راغی ابو جهل ته وی چې ابو جهل ورته چل کو ته زمنګ نه پیغمبر بوله او زمنګ نه لکه صحابه کرام بولی دي مسلمانان تللی دي اول لګي هغه عيش او عشرت کړي او دل لګي هغه ته موږ دار تکلیفونه رسول دا تکلیفونه رسول او تاسو دی بيدینو خلکو لا ټیکانه ولي ور کړی دا په دې الفاظ باندې دوی تاسو دی بيدینو خلکو لا ټیکانه ولي ور کړی دا تاسو ولي دا غو امداد نه کوي او ورته وی دی ابو جهل چې په خدای قسم کدا امیہ ستا سره نه وي زګه دې په منګي سرکرده کسته زمونږ سردار دی نو ته په زمانه دې چې نه لوګ نه ویتله سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ ورته وی کتا ماته نقصان اورسو او یا ځلې طواف نه من کړم نو قسم ورته وګړو چې په شام باندې چې کوم څو تجارت قافلې راځي یو برانه هم را نشي په طرف باندې او بیا ورته وی دی امیہ ته چې ته دغه مکوا زګه مال پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوریدلی چې مسلمانانو دلته سبته تکلیف تیرنده برس یو دی به مسلمان د وجه مړکیږي ادي امیہ ته ذکر خبرې کولې کنه نه امیہ صاحب مبارک مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوریدلی صاد رضی الله عنه چې ته مونږ پیغمبر علیه الصلاه والسلام د وجه نه او د صحابه کرامو د وجه نه جن د قتلېږي کله چې دغه خبر اورید کنه دی امیہ ابن خلف دی وېریدو ډایرک لاړ خپل کو دا خپل خزه دی چې را ماته کو ام صفوان دا غي لقب چې ماته زما ملګری دي سوې سعد راته دي سوې
ناغي ورته قسم وخوړو چې والله ما یکذب محمد صلی الله علیه وسلم فکاد ان یحدث چې په خدای قسم پیغمبر سلام خو ته دروغ نه دی ویلي او ته خپل احتیاط کوه ځکه پته دی نه لګي د دې نه بعد بده چرته هم د امیہ ابن خلف دی په مکه مکرمه نه بارته موته او هر ټیم براته بس جو ډېری د وجه نه به واړه بول چرنده بعد دا تلل چیرته ته په ما باندې اوس مسلمان دیو طرف حمله کوي نه وته بارته خو چې کله دغه شو کنه دغه خلق مکه مکرمه نه خلق روان شو دغه ته مدینه منوره ته روان شو دغه جنگ د پاره نو ابو جهل چې نه دا ورته دا خبرو کړ چې رته زمو سره اوزه دوی خو نه اوزه ابو جهل ډیر زیات پریشان کو چې ته د سیوکا چې ته د ټول خلکو سردار د ټول خلکو سردار او کته پاتې کیږي نو ټول خلک دې انده و پاتې شي خو د دې وګه چې زما سره یو تیز رفتار استه د مسله هغه ته ځان سره واخله او تلار شه او چې په کوم ځای کې بس تا خطر محسوسېږي د اغه ځای راځه او کوس ته دې نه پاتې کیږي جو خلک به چې لکه پلان کې مشر پاتې شو پلان کې مشر پاتې شو چې کله مشران پاتې شو کشرانو بیا په خپل باندې حوصله چې انداماتي نو ته ما پاتې کیږي دې په دې باندې ځان سره جندا روان کو کله چې دا راولې نو اخذ ورته وی چې تا دا غره د خپل یسربي ملګری خبره یاد نه مطلب سات چې تا دا کوم خبره کړو اي چې ما ته یاد ده خو زه بس لک ساده پوری زما او بیا به زه دونه راو پښم و دې راو پسته شو او دې ال دې دا ته ورته بدر ته په بدر کې دې ال کې چې دا بڑ شو ها دې پوردا خبرو شولا وس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګی چې ابو سفیان دا خو لکه سړی لګل لري په دغه پسې زمزم غفاری لګل لري مکی مکرمه تاسو ته مایلو چې دا درې خبرې به موږ مسلسل چلے نه چلو د دې پوردا خبر وشولا د کافرانو نه دا دې باندې موږ سټاپ لا وسره موږ دغه بیانو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحیح حکمت عملی کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابو سفیان په قافلې په سیندا روانو وس الله کې خبره چرندا ګډ وډه شو ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دو صحابه کرام یو نه بس یا په یو دغه کې بلاندې وټه کې کړی دي بس ابن عادی یا یو کې بس نوم دی کنه او بل کې بسیس نوم دی بسیس نو صلی الله علیه چې صحیح کوم دی بس ابن عادی رضا او یو چرنده بسیس رضی الله تعالی بس او عادی دا دوه کسان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولېګل د جاسوسۍ لپاره بس او عادی چیرته تاسو لاړ شئ د ابو سفیان د قافلې حال وګورئ چې لکه د ابو سفیان څه خبره ده هغه قافله کم ځای ته راورسېده او دا دغه وکړو نو دوی چې لاړل کنه دا بس او عادی ده نو دوی وی چې د ابو سفیان قافله خو لکه بل طرف ته کا خو دا قریش نه خلک را روان دي قریش مکه را روان دي د جنگ لپاره قریش مکه له جنگ لپاره روان دي او هغه سره ډیر په شاش باز کې او لاغي سره لس او خان باغو د ورځې یو ورځ نه یو ورځ لس او خان دا واغي د خپل خوراک د لپاره جندا به حلال اول او د سی په سونو باندې لاغي سره اسونه یو ورځ کې 300 اسونه جندا دوی سره راځي چې دا سره اسونه موجود او دا ټول سامان نو دی بس او عادی رضی الله عنه چې کړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا خبر ورکو نو پیغمبر اسلام صحابه کرام راجم کړل اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو صحابي وی پیغمبر دی او صحابي وی ته دا ضرورت نه چې ته مشوره وکړه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د خپل صحابه کرامو تربیت کو د دې ودینه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا وی سره مشوره وکړه او مشوره سره دا وکړه چې لکه اوس څه چل وکړو مونږ خو تاسو راوستلی وای د دې لپاره چې مونږه د دې قافلې د رکاوهل لپاره وز الله قافلې چې نه دا خو لکه مونږ ته الدګي د قریشو جګ مخې ته شو قریش سره بجنګیو الله پاک دا خبره بیانې و اذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم الله پاک تاسو سره وعده وکړه چې په دې دوه نه یو ډله کې به تاسو ته یو ملاويږي یو ډله د ابو سفیان کم تجارتي قافله چوا دا وا ایو د قریش قافله وا وتودون ان غیر ذات الشوکه تكون لكم پیغمبر علی السلام صحابه کرامو دا وختله چې بغیر اصلي ولدل زموږ د پرشي ځکه چې ابو سفیان هغه ډله چونه هغه سره یو تجارتي سامانو بل چې دونه لکه 260 کیلو سونا سلوي کسان او هغه د جنگ به اراده مندو او دلته کې صحابه کرام چې دي ناغه 313 نه 313 د 40 په مقدار کې لوی دي 40 په نسبت سره الله کې 1300 تیرندار روان شي او د جنگ په نیت باندې را روان شي جنگجو کسان روان شي او د ټولو نه لکه د جنگ سامان اور سره دي نو صحابه کرامو بعض په کې چیرې داخله کوم د جنگ د پاره نه راغلي هغه بزین کې وسوسه جندارات لاله خو الله پاک خدا غختله چې يريد الله ان يحق الحق ويبطل الباطل
ها بکلماتي چې الله پاک دا غواړي چې خپل حق ترن دا ثابت کی او باطل ختم کی نو حق به ثابت دي په دې کې چې کله 313 د خپل 1300 کسان سره وجنګي 313 د 1300 سره وجنګي او په دې کې به حق نو ظاهر شي چې 313 د 40 ځکه 313 د 40 په نسبت باندې ډیر دي وایي دی باندې نو الله پاک دا غوښتل چې دا د ابو جهل لري ملګرو سره کم چې اصلي والا خلک ته کم چې د مسلمانانو په نسبت باندې ډیر دي داغي سره وجنګي خو بیا هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی مشوره واغستله نو د ټول نه اول خو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه پاسې دوه وی چې زه خو تیار یم بیا په حضرت عمر تیار پاسې دوه چې تیار یم د دې نه بعد حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ متوسوی مقداد ابن اسود هغه په کې کارنامه کړو یو دا اعلان وکړو او دا وکړو چې امزي لما امركم الله تر چې الله پاک سو کوم کړه دی کنه اتقوا زګو موږ د موسی علیه السلام په شان نیو چې موسی علیه السلام باندې او دا په قوم باندې الله پاک jihad فرض کو او د موسی علیه السلام د قوم خلکو یې فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون تلارشه سارب دی لړشي جنگ وکي موږ بدل لګینا شو موږ راو په شان نیو او موږ با ستا لكننا نقاتل عن يمينك وعن يسارك وعن خلفك وعن فوقك موږ خود سيو کنه چې ستا خې طرف ته موږ جنگيګو ستا ګس طرف ته موږ جنگيګو ستا مخه تا ستا شاته هر طرف ته او سو پوری چې په منګي د یو سړي سابقو ته څوک نقصان نشي در رسوله تکلیف نشي در رسوله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوشاله شو او د حضرت مقداد ته دعا وکړه خو بیا هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وختله چې په انصارو کې یو مشر سره د انصارو یو سردار هغه پاس یو هغه چرته چې دا اعلان وکي چې موږ ته ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره لاول چې کله دوه مدینه منورې ته راوستو کنه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره کړو چې په مدینه منوره کې تاسو څوک نقصان نشي در رسوله منګه ستا په مدینه منوره کې چې اندازې مورو اخو دې موري هغه زمونږ نشته او اوس دا جنگ چونکه چې دا بدر ماته سوی د مدینه منورې نه 70 کیلومتر فاصله کې نو دا جنگ د مدینه منورې نه بهارو ندی لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا مشوره غستله چې موږ سجندا وکړو د دې نه بعد سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ چې دا فاصلو د انصار ماته سوی د حیثیت لکه څنګه چې د صدیق اکبر رضی الله عنه د مهاجرینو کې حیثیت او دوی چې الا الله رسول صلی الله علیه وسلم قد آمناک وصدقناک وشهدنا ما جئت به وې ته موږ په دا باندې ایمان نه وړل ستا موږ تصدیق کړل او سچ خبره چې تاسو ته گواہی کې کنه هغه حق دی او سچ دی او زمونږه اطاعت او جانثاری زمونږ دا حالت ته کنه چې مونږه بستا سره د جنگ په اراده باندې راوتلیو ستا سره مونږ راوتلیو کته مونږه چې د ابو سفیان د قافلې سره جنگه مونږ تیار یو کته مونږ د ابو جهل سره جنگه مونږ تیار یو او کڅومره زمونږ مالونه ته خرج کې ته خرج کا زمونږ او کم مالونه چې زمونږ لکه موجود دي زمونږ سره هغه مونږ ته دومره نه دی خو کم چې مونږ ستاسو حفاظت لپاره ستاسو ملګرو ته حفاظت لپاره دا مونږ لګو نو هغه زمونږ مالونه به قیمتي شي زمونږ جانونه به قیمتي شي او مونږ چې نه دا د سړي چې تا مونږ د موسی علیه السلام په شانتي وایو بلکې ستا زمونږ په مالونو باندې زمونږ په جانونو باندې خپل سترګې یې کا او د الله دا امید چې الله پاک تعالی سره کې پای کې به زمونږ خیری او مونږ ستانه چې دا بچ کېدو ولا نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خوشاله شو او چې د الله په نوم باندې تاسو زئی کله ابو جهل او یا د ابو سفیان قافلې که هره وي او الله پاک به تاسو فتح چرنده بدر کوي او دا ما تاسو چې د آیات کې ذکر شوی اذ يعدكم الله احد الطائفتين وس دا خبره چې کله وشو لګنه دې ځای پورې نه وس ال دغه د مکه مکرمه د حالت د ابو جهل له په کله چې زمزم غفاری لا رسیدل نه نو پدې کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ترور وا عاتقه نو مداغنه عاتقه بنت عبد المطلب یو عاتقه یو جهیم نو یو صحابینه نو دې دوانو دا صحابینو کافرو دی جهیم ابن سلط د جنندا دو خوبونه دلو یو عاتقه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ترور وا نو دې دا خوب ولیدو چې یو کس ته او هغه په اوخ باندې جنندا سور ده او ابطح مقام ته جنندار ورسلو چې الا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث چې بدري ورځو کې تاسو د خپل قتلګاه ته جنندا زي دا زمزم غفاری دا आवाज او دغه خوب چې کنه دی عاتقه دا خوب ول چې دا سړی आवाज کوي داغې نه با چې نه دا دغه خلق داغې نه غیر چا پرشي دغه आवाज نه
دغه आवाज نګیر چا برشوی دي مسجد حرام ته دلی او بیا دغه आवाज سره کنه دا په جبل ابي قبيس جبل ابي قبيس دا اوس خو نشته له په هغه زمانه کې مکی مکرمه ته ټول نه نږدې غر چې کم دنه دا جبل ابي قبيس دا چا به سدي ضروری خبره بوه نه هغه به دغه جبل ابي قبيس ته وغه دعا وکوله دغه جبل ابي قبيس ته وي دغه ته داغي طرف نه یو چټان یو غر دا راغله او هغه د مکی مکرمه چې څومره هم کور هغه چټان چې دا ټوټي شو او دا غي ټوټي په مکه مکرمه کې چې څومره هم کورونه دي اي ټول تر دي هغه ګټي مټي چې دا رسیدلې وي لکه دا وشي کنه دا مګو شو دا هغه کانی مانی یا دا شي یو طرف تبل طرف دي او دغه شان دغه چټان هغه ټول کانی مانی چې دا هر کافر کوړه چې دا رسیدلې دي عاتقه د خو خپل رور حضرت عباس رضی الله عنه ته چې دا به کو دم په دغه ټیم کې لا صاحب شینه او ځ خپل رور ته وی چیرې ماته د ښکاری چیرې ستا په دې قوم باندې د مکی مکرمه په مشرکانو کافرانو باندې سا عذاب راتلون کې سه مصیبت راتلون کې او ته دا خبره چاته مکو عباس عنه لاړو او خپل ملګری ولید ابن عتبه ته دا خبره کړه ولید دغه زوی او د پلار خالد ابن ولید ځان اته د ملګرو جاته دا وی ورته ته دا خبره چاته مکو او بده په هغه څه چې لکه دا خبره ورچته چاته ونه کې خدا ولی چې کنه د خپل پلار عتبه ته دا خبر وکړه او عتبه چې نه لاړو ابو جهل ته دا خبر وکړه نه ابو جهل وی موږ غوسه سو د سړو د پیغمبرانو ته وس تاسو کې خزم قبول لیل شروع کړل وس دا پیغمبر را ادا خبره لکه په غپ باندې وړاله خو دغه خبره لا ختم کړي نو د حضرت عباس نه ته د ابو جهل چې دغه زمزمه غفاری راغو پیغام راولې او په دغه حالت کې راغی چې ما تاسو له خطرې په حالت کې راغی چې خپل اوخت لندای زخمی کړه او کورته خراب چې پاستر جندا اوستلی با او وی چې اې د قریشو خلکو تاسو خپل قافلې حفاظت لپاره جندا راوځي ها او دا ټول حالت جندا بیا هغه دغه پستر کو باندې جندا ولدل د عاتقه په اسلام کې جندا اختلاف ته بعضو چې هغه مسلمان شي او بعضو چې نه مسلمان شي د دینه بعد جهیم ابن سلط دهم یو خوب دلدلو چې دا قریش ټول خپل سامان سره جندار روان شوی دی او ډیر په دای کې ماته سوي چې ځان سره غانو ولا زنانه د ځان سره کړو ځان سره شباب او د سيزونه کباب مباب چې دا شباب دا ټول سيزونه ځان سره څومره لکه د مستی سيزونه چې د ټول ځان سره اغستلو یو زه د دوه رسیدل نو ال د کې جحفن می جحفه نو بای کې دی جهیم ابن سلط دا خوب ولیدو چې د په اوخ باندې چې دا سور دی په یو اسمانه سور دی او داغه سره یو اوخ چې دا هم دی او په دې کې دا عتبه او شیبه او ابو دغه ابو جهل او دا ټول چې نو دا را روان دي د دینه بعد د اوخ چې کنه د په یو غړ کې دا پرې خو او په غړ کې کله او پرې خو دونو پای کې یو بدل لخر کې د یو قیمانه او چاغې د دان نه وته نه او هغه زخمی شوی او داغه هغه ویني چې دا ټول قیمت چې دا رسیدلی دا خو چې کله ابو جهل ته پته ولګی دا جو ابو جهل په دې منم بیا قار شو بیچاره دا په دې کوس بل نه به زندار پیدا شو او سبا چې کله مقابله وش کنه پته پرته ولګی چې سکی دا بس او عاجل دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جاسوسي لپاره جندا لګیلو نو کله چې دو بدر مقام ته ورسېدل د کوهی ته ورسېدل دا د یو کوه یا یو چشمه وا چینوا دا غي ته بدر ویل نو هغه ته ورسېدل کنه نو ال د کې دوه خزې دول دي بس او عادي دوه خزې ولې دي او دا خزې چې ولې دي نو دې خزې دي یوې خزې په بل باندې قرضه وا نو دا کم خزې چې قرضه نه عادي بل ته وي چیرته ما دا قرضه راکا نو دوی زما سره قرض نشته لري خو لکه سبا یا بل سبا په دې زمون د قریش او قافله تلون کړه چې د قریش او قافله په دې طرف باندې لاړ شي نو پای کې بس کار مار وو کوم غول بس خدمت وکما مال باغو روپې راکې جواب ز تعالی درکما نو دې بس او عادي دا خبر اور د چیرې قافله دار روانه ده وایي معنی خدا بس او عادي چې لړن دی لاړو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته چې تجارتي قافله کوم د ابو سفیان چې را په دې طرف باندې راځي ابو سفیان دا ډیر زیات خوخيارو او په دغه ځای کې یو کس وګنه د هغه نومو مجدي ابن عمر دا هم د دوی سره په دغه ځای باندې چې دا و دري بدر خواته دو د بدر خواته دی دا مجدي ابن عمر د دغه دغه د زنانو د خبرې موري دا الکانو ملل ابو سفیان چې دا راغی ابو سفیان وی الکه په دې ځمانه سوق تر شوی دي ځکه د سره خدای مخکې نه دا خبره په یره کوا چې مسلمانان چې دا کېږي چې پونګ باندې حمله وکي ادا په دراځي کې چې لکه دو د ازینا خطر محسوسه ولا
نو دې مسجد ابن عمر ورته چیرې په ځانان دي سره غلي او خبره کړو دوه کسان هغه راغلي دا خبري اوري او دوه کسان بیا واپس لاړ خدای دوه کسان چې په اس په اوخ باندې راغلو نو ابو سفیان ولګیدو چې په دغه ځای کې اوخ تلندا کم پچ کړی وي راوغه سي هغه بین کړی او هغه وکړه کنه دا او خيار خو د مخ نو نه چې په دې کې د نغنی دي د کجور زیړی چي دي داغي امیزش ته پکې داغي ملاوت ته پکې او دا خامخا دغه نه راغلي د مدینه منورې نه راغلي اسرب نه راغلي ځکه د اسرب حالت کې او دغه چې دا مشهور خرمي مشهور نو دا دین اندازو لګول چې را مسلمانان چې نه هغه زمون خلاف راوتري دي وایي نو دی ابو سفیان د چلو کو کنه چې کما د سینې غلاره چوا مدینه منورې ته دا هغه پرې خو دله مکه مکرمه ته لکه ګوره دا مکه مکرمه ده کنه دا شام ده شام او د شام نه د دوی روانو دی مکه مکرمه ته تل دی مکه مکرمه ده په مېز کې به مدینه منوره راتله نو د دې وکړه کنه چې دې ځکه تر اورسېدو نو کوم نه غلار چې واغې پرې خو دله بلکې ساحل سمندر په طرف باندې لاړو او دې ځکه ته چلندار اورسېدو وایي دې ته کله اورسېدو کنه یو بل کس ته پیسې ورکړلې او هغه ته دا وی چې راته ابو جهل ته او هغه ملګرو ته وایا چې تاسو را روان شي وي د قافلې د حفاظت لپاره نو قافلې چې نه خو موږ محفوظ کړله ځکه چې دوی د مدینه منورې نه واړل په بل طرف باندې او خيار خو دې مخکې نو دې خلکو ته وی چې تاسو لاړ شي واپس لاړ شي او دغه وکي تاسو زې څنګه چې تاسو د قافلې د حفاظت لپاره راغلي وي کنه او د قافلې حفاظت شو جنگ ته ضرورت نشته تاسو زې نو کله چې دغه ته دا پته ولګی کنه ابو جهل دا خلکو ته دا پته ولګی ناوی تلت لخونشته موږ راغلي د دې لپاره چې موږ مسلمانان ختم کړو موږ باندې مسلمانان ختمو چې بیا چرته آینده سبا ورځ په بل قافله به دی پوری بیا به چې مسلمانان بس راوتی دي نو سو پور چې موږ دا مسلمانان ختم کړي نه اسلام یو ختم کړي نه الله موږ درې ورځې جشن مناو کړي نه او موږ دا کم شرابونه چې موږ وړي دي او دا کم مستیان چې موږ کړي دا موږ کړي نه کنال دغه موږ راځو نو دا خبر ابو جهل جندا وکړه په دغه ځکه یو کسو اخنس ابن شریق دا غنوم اخنس ابن شریق دا اخنس ابن شریق چې نه د بنو زهره مشرو د بنو زهره مشرو او دا مشر سره نو دا کافرانو نه غړکل ورته وی چې لکه تاسو خود خپل مال د حفاظت لپاره راوته وي کنه دا مال حفاظت یو شو نو خو د جنگ نه جوړیږي نو او جنگ چې دا خلک تبا کوي او جنگ چې دا ساسو مالونه به تبا کوي او دا لوی افراط تفریب جوړ شي او بل دا چې دا غټول لکه زمونږ خپل خلک ته د چا تر د چا ورور د چا وراره د چا خورې دا خلک دي ټول نو تاسو څه وکړئ چې اوس موږ واپس لاړ شو او دا پرې په دې حال باندې ځکه چې زمونږ قافله خو صحیح پاتې شو کچا د نور چا په دغه باندې حمله وکړه او دوی ختم کړو جو ختم دي کی او که ختم نه کړو زمونږ قافله خو اسې محفوظ ولا موږ به تیزو ودی ابو جهل ورته نه تخویر لري نو دا اخنس ابن شریق هغه خپل 300 کسان چې د بنو زهره هغه د ځان سره واغستل او واپس شو نو 300 نه دی الله 100 کسانو کنه 300 تلاړل نو سو پاتې شول 1000 په دې باندې پوه شوي ها نو لاول نه 1000 نو وروتلی د مکه مکرمه نه 1400 وروتلو خو 300 کسان اخنس ابن شریق چې کم د بنو زهره مشرو اج کله چې راته اوس جنگ د ضرورت نشته او تاسو وسه په زور باندې جنگونه جندا جوړوي نو دا چلندو واپس شول او ابو جهل سره د 1000 کسانو نه هغه د بدر مقام ته ورسېدو د بدر مقام ته ورسېدو لاول په عربو کې لکه وبنوي ټول لغټه کامیابی دا وکنه چې چا د ابو په ځای باندې دغه وکړه قبضه وکړه نو په بدر کې کم چشمه چې وا داغه خواته دو پړاو ورته دی ابو جهل له دوی عمل کړو بل دا کنه چې دوی د په ډیره کوي وا په هغه ډیره کوي باندې دو پړاو ورته چیرې لاندې سګي هغه تکاری بل په کم ځای کې چې دو پړاو ورته نو ال دغه خاورې نو عرب ګرمي وا ګرمي او زګ د عربو ګرمي لکه کم دغه چې دي کنه شګي نو باغ شګي چې نن ډېر زیاتې ګرمي او بر چې نن د لکه خاوري نو دو د خاورو زګي واغستو د ابو زګي واغستو او یخ زګي واغستو نه خاوري بګومي او په بګومي او بل اوچت ځای هم او چې مسلمانان راغل نو مسلمانانو ته لاندې زګي پاتې شو او په تلری پاتې شوې او دغه چې نن دته بل لا شګي وي شګي لکه ګرمي ډېر زیاتې نو الله پاک د ټول نه اولنې نصرت داو کو چې باران وروړو
او ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الله پاک وبره ورول چې وبره ورول به وبو سره سره شو یو خدا چې مسلمانانو هغه کم شګه چوا هغه باندې وبو لګي شګه مضبوطه شوله نو يثبت بالاقدام په مضبوطه شوله الله کې د کافرانو باندې باندې خاورې وي چې کله باران باندې وشو جو خټه شو دا او په خو دی بل چې لکه مسلمانان پلان دي کې موجودو پلان دي کې موجودو نو هغه ځان له یو د سټورو کو پای کې اوبه ترنه دا محفوظ کړل او چې چشمه باندې وبراله هغه سر تر وغتله ناغو دې نور تکلیف روکو خو پیغمبر صلی الله هغه دا اوبه چې دا پیغمبر اسلام نه ور کولې صاحب کرام نه کولې او چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اوبه راځم کړلې او هغه اوبو باندې صاحب کرام او د سونو وکړل چا باندې غسل او جاغو غسل وکړل نور ځان خپل سروي ماروي چې اندای ټول لکه او بکړل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړ کدی اوبو نه تاسو ضرورت راځي خپل وبوړی ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو رحمت للعالمین دا ونه کتل چې دا خلک په موږ پسې جنگ لراغله دا په موږ پسې چې دا لکه زموږ ختمول لراغله بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو اوبو ضرورت راځي دې نه چې دا وبوړی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د دین بعد حضرت علی بن زبیر ابن عوام سعد ابن ابي وقاص د بوتل چیرته د قریش خبر چنده وکي او دغه دو غلامان الله پلاس ورغله دا مشهور واقعه دو غلامان ولورغله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه غلامان ته تاسو کم نه راغله او موږ د ابو جهل قافلې نه راغله داغو وال ځکه چې دوی ته پته نو چې ابو جهل قافله کم ځای کې ده ها دور ته تاسو دا ابو سفیان د قافلې راغلی هغه نه موږ د ابو جهل د قافلې راغلو دا هغه به چې کله به وی چې موږ د ابو سفیان د قافلې راغلو جواب ورته او بیا چپ شو دا هغه ته هم پته ولګي غلامان ته چې موږ بده دا هغه ته پوری صبر جو ته موږ دا ویلی نه پیغمبر اسلام په مانځ باندې ولاړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ کو او ورته چې کله د رښتیا وای نو تاسو وایي او چې کله دروغ وای تاسو پرې دغه د ابو جهل د خلکو ملګری او ابو جهل والا راغلی دی د ابو جهل لخر دا راغلی دغه لګي پړاو غورځولې او اوس په زمونږ داغي سره چې نه دا به جنگ وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه دوه کسانو د پوسو کو وای دا سوره کسان دی ما ته خو پته نشته بیا دی پیغمبر اسلام د پوسو کو چې لکه دا کسان څومره خوراک کوي نه یو ورځ نه او خان علاله ابل لسو خان علاله او د دې ټول دا څومره د جنگ خرچه مرته وکنه په قریش مکو کې نه کسان هغه د ټول جنگ زموږ په خپل سر باندې غستو چې دا وزي د خوراک او د خرچه غم کوي دا مونږ خو تاسو جنگي گئی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اندازو لګولا چې د 900 نواله د 1000 کسانو پورې دا خلک د ځکه هغه چې دي کنه عربیان هغه سل کسان یو اوخ چې نه دا پسل کسانو باندې خوري او پرې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پوښتنه کوي کس نه دا دوه کسان چې کوم چې پرې کې څوک دي نارته د ولید و زامن د عربیات و زامن یو عتبه شیبه ابو البختری حکیم ابن حزام او حکیم ابن حزام به رسول مسلمان شو نوفل ابو جهل او دا ټول نمونه ورته واغستل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته وی تاسو هغه کم کریم خلک چې د مکه مکرمه دي دا راغلي دي کنه تاسو په بادرې باندې وجنګې دي کنه تاسو به د کفر ملاتي سماته کوي چې بیا به د مسلمانانو خلاف چنده برا پانه شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنگ تیاری وشورو کو د جنگ د تیاری لپاره سعد ابن معاذ سره ډیر زیات فکر و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چته نقصان ونه رسی تکلیف ونه رسی نو په دسی یو ډیر کوي باندې چې داغې نه ټول دغه چې ټول میدان خریدو الله کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره یو چپر روکو چې هغه ته ویل کېږي عریش په عربی کې چپر ته عریش ویل کېږي دیو نه الدغه بدر کې جمعات ته مسجد عریش ورته ویل کېږي مسجد عریش او دا بدر خلک جزو الدغه په هغه مسجد عریش کې الله مونږ سره نه کوي خدای پاک دې مونږ بار بوزي چې مونږ بار به راځي زیارتونو نه هغه عریش پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لپاره جوړ کړل شو عریش دغه چوپال دریګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به پیغمبر سلام به منځونه کول دعاګانې به کول پرې دیږي او کته ټول علاقه ټول میدان چې دا بخاریدل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې څه خبره اتره وو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بکوله او د ساده د معاذ پیغمبر سلام ته وی چې ته بدل کې پرې کې بناسي او دا سورلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خواته ولګوله چې تاسو به دلته به کته بنا راګوځيږي کته اوس ته پته ولګی دا چې کافرانو جنن دا غالب شو په مسلمانانو باندې تاسو دې سوړلې ته وکړئ او زئی زمونږ چې الدغه نور کوم ملګری دي په مدینه منوره کې زمونږ ملګری صحابه کرام پاتې شوی تاسو په دغه خوا د لاړ شي دوه خلک تاسو نقصان درونه رسي او کته تاسو پته ولګی چې مسلمانان چې دا لکه په غالب دي جو بیا تاسو لاندې راکوشي خدا باندې کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ډیر زیات خیر خواهانه فیصله وکړه او د پیغمبر اسلام د حفاظت اراده و او په خپل باندې بدا ساده ابن معاذ هم د دغه خواته چې دا بولاړو په خپل باندې به دغه کوله څوکیداری به کوله
او دغه ټول شپه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دعاګانو کې تیر کړل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سهار چې شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړو ای چې هاذا مصرع فلانی دا پلان کې قتل کړه دا پلان کې قتل کړه پلان کې قتل کړه او خلک وی چې لکه صحابه کرام فرمای چې پیغمبر سلام چاته کم ځای خوله دا اقزه هغه یو انچ نو خوښه او په اقزه کې هغه چې نه دا دغه شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عمر حضرت ابو بکر رضی الله پیغمبر سلام سره دغه عریش ته وننه تو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګد منځ کو لاګې نه بعد دعا وکړه او پیغمبر علیه السلام حضرت علي فرمای چې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ډیر وخت تیر کړی دی نو کوم سخت چې پیغمبر علیه السلام باندې دغه غزوه بدر کې تیر شوی دا د سخت او پیغمبر علیه السلام باندې بناو او پیغمبر سلام په دغه شپه باندې سره د شوی نو ټول شپه دعاګانې کولې دومره دعاګانې وکولې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لاسونه چې دا به ونیول او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سر مبارک نه د اوګې نه به صادر چې دا به گزار شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به جړه به کوله دونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجل دا دعا کې به دا چې الله دا خو یو موټی چې دا مسلمانان دي کنن دا مسلمانان چې دا ختم شول پزماکه کې بستانوم اغستوله سو پاتې نشي ځکه چې دا خلک وبمړ شي ال مدینه منوره کې چې کوم خلک پاتې دي دا به جذبه کمزوري شي دا به همتونه کمزوري شي او بیا به ستاره دین لپاره څوک تیار نشي یا الله ردی قافلې مدد وکي او دونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جړه فریاد کو چې حضرت ابوبکر صدیق عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې چې دا رحم براغه او ته یا رسول الله او جاءتني وقد بعد اخا دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته دعا وکړه چې الله رسول الله ستا الله پاک په حق باندې را لګلې او تابع الله پاک بخامه غصه به حفاظت وکړي او د مسلمانانو حفاظت وکړي دا د لاسو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورکوله سهار چې شو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام صفونه مقرر کړل صفونه برابر کړل یو صحابي سواد رضی الله عنه هغه د صف نه لګ راوتلو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په دې تور باندې لګ دا کو چاله ته نیک شه دا وی الله رسول ته ماته تکلیف راورسو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دی یا رسول الله اوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فقدني اے الله رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ما تکلیف تا ما زما ملال چې نه دا دغه راواچوله ناسونو مرته تور راواچوله زه استاد خپل بدل علم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ترش زمان خپل بدل واغله پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې بدل دی لاړو په بدل بسي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د عرض کو چې الله رسول سلام تاسو کپڑے اغوستري دي اعظم معاملہ چې دا وګوره دا خلک دغه دا ښکارا ده نو زه تاسو د دې بدل علم چې تاسو ملا ما تخکارا کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه چې رضا د زما صحابي دی او د زمانه خفن شي او ما په دمانه ظلم وکړو چې مال نه په کار چې ما د پتور باندې والو د ما او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خپل ملا مبارک ښکارا کړل د چې کله پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بسلاړو د خپل ځانې د پیغمبر اسلام د ملا سره راجوخ کو کوم مهر نبوت یو پای باندې خلو لګوله او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته چې الله رسول سلام پته نه لګي دا زما ستا کې ریشه اخره ملاقات شي او بیا ته نه زمستانه بدل نه لما ما خدا وختل چې رقم مهر نبوت کم ستا په وګ باندې چې هغه خپل کم پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل کو او بیا د صحابي په دغه مقامه بیا شهید شو بیا چې کله جنگ شروع شو نو لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه چې کنه عتبه او شیبه مخکې د کافرانو غټ کنه نو دوه عتبه او شیبه چې نه دا هم دغه وکړي چې منګه جنگ چې دا کو جنگ لپاره چې دا نه دی عتبه له الله تقریر وکړه کنه او ورته چې دی کافرانو ته دی قریش ته چې دا اوس په زمون قافله چې دا محفوظ شوی دا او موږ چې دا جنگ نه کو خو زونه موږ راغلی او اوس لا جنگ شروع شوی نه ریس کو چې واپس کیږو د دې نه نو پیغمبر علیه د ورته ابو جهل چې ته واپس کیږي ستا خو لکه دا مطلب دی کنه چې زما دغه چې نه زوی په ایمان نه وړي ابو حذیفه دا مسلمان شوی دی نو ته چې لکه هغه زما مخله چرتران شي او دا شان دی یو ورته بل یاد کو چې بل او زه خو ما په سوق نشته لکه ما په سوق دیوم او لکه زه نه منم او ما اوس اسلحه اغوستل اصغر مې اغوستل او زه جنگ لازم او تاسو به غیرت اجازه نه عتبه او شیبه هغه په غیرت کراو چې به غیرت خو موږ نه غیرت خو بتای او ټول نه لاول به زه جنگي کوم دا عتبه او شیبه وی ټول نه لاول به موږ جنگي کوم نو ګورا ابو جهل چې کنه د تم پته و چې لکه موږ بالا کا شکست بمو او ابو جهل دا عتبه او شیبه قهر کړل هغه په جذباتو کې رااله عتبه او شیبه د مخکې نه پیار کو مخکې طائف واقعه کې ماته واستویلو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کافرانو ورته تکلیف ورسو هغه راغی په یو باغ کې جندا پناه واغستا نو هغه باغ د عتبه او د شیبه او په دې کې دا هغه نصرانی کم غلام چې حداس نو مداغنه
عداس یاد شي نو هغه عداس پیغمبر اسلام له شیره راوړه او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته داغه د حقانیت اعلان وکړو او دې کسان چې کړه تل د عتبه او شیبه تل د جنگ لپاره نو دورته لګو ګره تاسو مزه ځکه چې دا پیغمبر په هغه باندې او تاسو ګره خپل ملک را روان دي نو دو په ځای کې دا خبرو چې موږ بمړ کیږو ها خلکا دل ګوز دې په جذباتو کې راغې عتبه او شیبه په جذباتو کې رال او دې نه موږ لاول پر ټول نمک بزه جنگيږم لاول بزه مړ کېږم ځکه دا خبر اوس د غیرت شو عربو کې دا دغه کنه چې خبره د غیرت لاله نو بیا عقل دا غو چې دا قدم چې لکه زمونږ د پښتنو چې کم دغه کنه الګه خبره د غیرت تنور خبره بیا ورستو کوم په دې ټایم کې بغیرت وکړو بیا ورستو کیسه کېږي کوه اوس لکه شاته کېږي نو دغه شان دی عتبه او شیبه دا غیرت وکړو د ټول نلاول عتبه شیبه او ولید دا درې کسان چې نن دورا دغه شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جګ کو کنه نو دسي بینه کوله کدي چې بګ دړ بلو بلکې لاول به یو کس بیا به دو درې بیا لاول نسب او بیا به په جمع جنگ شروع شو دسي دا عتبه شیبه او ولید د کافرانو د طرف نه چندار راغله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جنگ د پاره درې کسان راو باسل د دوی په مقابله کې یو عوف رضی الله عنه او یو معاذ رضی الله او معوذ یا دغه عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه دا درې کسان پیغمبر اسلام راو باسل نو په جنگ کې لکه خلکو مخونه چې دا پټ و دغه بو دوی تاسو کو چې تاسو کې ناغه يهود من الانصار راحت من الانصار موږ د انصار قبيله نو دی ولید او عتبه او شیبه تکبر وکړو موږ دا تاسو ټول عمر په سبزیانو باندې لوي شي تاسو زمونږ سره جنگ نشئ کولای موږ له خو زمونږ د مقابله خلک راولي زمونږ د مهاجرینو نه خلک راولي چې موږ د هغه سره وجنګیږو موږ د تاسو سره جنگ نکوو نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام درې ته تاسو واپس شي او درې کسان د مهاجرینو ولېګل حضرت علی رضی الله عنه حضرت حمزه رضی الله عنه او حضرت عبیده ابن حارث رضی الله عنه پیغمبر اسلام نمونه وغسل او دوی راوست او بیا دو چې نو دا تاسو کو چې تاسو څوک نو یو وی چې زه عبیده ما بل وی زه علی ما بل وی زه حمزه ما نو دوی نعم اکفاء الکرام وسنده برابر شو تاسو ډیر معزز خلک او اوس به موږ تاسو پته ولګي د ټول نه اول دغه چې کنه د عبیده رضی الله عنه مقابله کې چې د عتبه راغی حمزه د شیبه په مقابله کې او علی رضی الله د ولید په مقابله کې علی ولید او حمزه شیبه او عبیده عتبه حضرت علی رضی الله عنه او حضرت حمزه په یو گزار باندې خپل کافران چې نن دا اوهل او حمزه شیبه مړکو او حضرت علی ولید مړکو عبیده او عتبه چې نن دا پاتې شول بدوانو کې عین انده عبیده او عتبه دوانو چې نن دا پاتې شول پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته قتل د برینا عبیده الله عنه چې نن دا بتوره باندې اوه ابي زخمی شو خمړ نشو هغه ولګي د عبیده نه خپل چرنده ولا او د خپل پاغي باندې چندا کټ شول حضرت علی رضی حضرت حمزه چې خپل د خپل مړو وزګار شول راغه د دې خپل ملګری عبیده ملګرته وکړه او هغه دغه چې کنه خطبه دای مړکو او د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بسراغه اله وسلم زو شهید شوم کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شهید ځکه چې ته اوس په جنگ کې جندا زخمی شولې او دا ډیر زیات خوشاله شو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته چې بس زما ژوند کم مقصد هغه مقصد چې نن دا پوره شو ځکه ما خدا وختله چې زستا په لار کې چې نن دا لکه شهید شوم شهادت ما ته خدای پاک نصیب ډیره اخوا سچلو شو او دعاګانې پیغمبر اسلام کم کړی دي بیا د هغې د حفاظت لپاره الله پاک فرشتې را لېږلي نام ان شاء الله د سبق به ها